أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حواس ربونگا دا سورة بقرة 47 نمبر آیات نوالا 50 نمبر آیات پر بوایو. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، یا اے اولاد د الله د بندگانو، مطلب د یعقوب علیہ السلام کنا. اذکرو یاد کئی نعمتی نعمتنا زما، التی هغا انعمتو چې انعام می کړیو علیکم پتا سمان دی، وانی او یقینا ما فضلتکم فضیلت می در کړیو تاسو ته علی العالمین پټولو عالمین باندې. خام دلته کې بس لکه الله رب العالمین بنی اسرائیل ته خپل یو بل نعمت پته ور یادای کنه چې تاسو لکه ما پټول عالمین باندې تاسو غوړه کړی وای. لکه مخکې کومه وی کنه الله رب العالمین به خپل نعمتونه یاد کړ چې تاسو کې می بادشاہگان جوړ کړیو، من او سلوا می در کړی وا، نور مطلب نبیان پیغمبران پیدا کړیو، کتابونه نازل کړی پیو کنه. نو مطلب ډېر انعامات او هر څه پې کړي وو، خو دا هغه قوم چې لکه نبیانې قتل کړي وو، ډېر ظلمونه او کفر او شرک به یې کولو. نو اوس ورته یو بل نعمت ذکر کوي چې فضیلت مې در کړی وو تاسو له په ټولو عالمینو باندې. هسې خو زموږ په قرآن پاک کې راغلي دي امتا وسطا، لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت، لکه دا وسنی امت چې کم دی کنه. نو دا لکه الله رب العالمین په ټولو عالمینو کې لکه د محمد صلی الله امت له فضیلت ورکړی دی، د ټولو نه غوره کړی دی. په موسی علیه السلام په دور کې لکه کم خلق چې وو په هغې وخت کې، په هغې دور کې کم خلق وو، نو په هغې کې بني اسرائیل چې وو نو هغه یې غوره کړي وو، هغوی له لکه فضیلت ورکړی وو. هغه ورته ور یادوي که نه. واتقو ویریږئ یومن د هغې ورځې نه لا تجزي چې نه به شي ادا کولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس. اولنې دغه دې کې دا شولو چې لکه نه به شي ادا کولی، لکه څوک په دې دنیا کې څه سزا باندې ونیولی شي، نو خلک لاړ شي پیسې میسې ورکوي که نه. نو په قیامت په ورځ باندې، قیامت ورځ چې ده، نو په هغه ورځ باندې به یو نفس د بل نفس لپاره هېڅ نشي کولی شیئا څه شیز که نه. ولا یقبلو او نه به قبلیږي منها ردوینا شفاعت سفارش. څنګه چې په دنیا کې خلک لاړ شي سفارش څه وکړي که نه چې دا کس را آزاد که یا د ګناه معاف کا، خو د قیامت په ورځ به د چا سفارش به هم په کار نه راځي. ولا یؤخذو او نه به اخیستې کېږي منها ردوینا عدل څه معاوضه، لکه څه معاوضه پیسې میسې، دا به په هغه ورځ په کار نه راځي، هېڅ بدل به په هغه ورځ په کار نه راځي. اوس په دنیا کې خلک کوي که نه. ولا هم او نه ردوي، هم ردوي ینصرون څوک مددگار به وي، نه به ردوي مدد کېږي. ولا هم ینصرون او نه به ردوي مدد کېږي یا نه به ردوي څوک مددګاري. په دنیا کې خلک لاړ شي دا غټو خلکو سره د چا تعلق د هغوی صدقه وکړي، مدد واخلي چې ورشه زموږ دا کس مطلب را آزاد کړه، د دا ګناه دغه کوي معاف کوي. خو د قیامت په ورځ به د هېچا مشري په کار نه راځي، هېڅوک به د بل کس مدد نشي کولی. بس که مونږ سوچ وکړو لکه په دې دنیا کې بس مور او پلار شوله که نه، هغه مطلب د خپل بچو خاطر
د بچو د پاره یا خويند رونو د پاره هغه ګرځي رشوتونه اخلي او مختلف لکه غلطی طریقې سره پیسې ګټل شولې قسم قسم لکه دغه کوي خپل بچو د پاره منډې تړلې وهي خو د قیامت په ورځ به دغه بچي به هیڅ په کار را نشي دغه خویند رونه دغه مور او پلار لکه هیڅ مدد به نشي کولی را دغه کس په هغې وخت کې به صرف خپل عمل به په کار راځي بعضې خلک خپل نفسي خواهشات چې کمي هغې پسې لکه د خپل ځان دپاره منډې وهي خپل زړه خوشحالۍ غلط کارونه کوي قسم قسم لکه غلاګانې ډاکې وغیره دغه د ښځو کارونه زناکاریانې دغه قسم مطلب غیبتونه دا کوي که نه خپل دا لکه نفس خوشحالۍ په قیامت په ورځ به دغه نفس هیڅ په کار را نشي د هغې بنده وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې ما نجات درکو تاسو له دا ورته اوس بل نعمت یادوي که نه وَإِذْ او کله نَجَّيْنَاكُمْ نجات درکو ما تاسو ته من آل فرعون د آل فرعون نه فرعون دا د مصر کې چې څومره مطلب باچاګان به راتلله نو هغې ته به فرعون وی دا رده یو خاص نوم نه و خو دا و چې لکه دا ډېر غټ او ظالم او ډېر غټ په شرک کې د ټول نه غټ لکه فرعون چې دی نو دا تیر شوی و څنګه لکه د روم باچاګان چې دی هغې ته به قیصر وی د ایران هغې ته کسرا د ترک هغې ته به خاقان وی حبشي چې هغوی به خپل لکه باچاګان ته نجاشي به وی بس موږ چې څنګه خپل باچاګان ته وزیر اعظم وایو که نه نو دغه شان دي به لکه دغه نومونه به یې وي د مصر والا چې نو دوی به لکه فرعون به یې وي یسومونکم تکلیف به در رسولو تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون او ذبح کول به ابناءکم زامن ستاسو د موسی علیه السلام په دغه کې که نه هغه خو لا نه پیدا شوی خو فرعون چې دی نو د په خپل لکه باچایۍ په دې دور کې که نه د فرعون خپل نوم لکه بعضې خلک وایي چې د خپل نوم ولید بن مصعب ولید بن مصعب بن ریان کدیسه و که نه نو د لکه یا د په خپله خوب لیدلی و یا یو نجومي خوب کتلی و چې ستا په باچایۍ په دې دور کې به یو ماشوم پیدا کیږي او هغه به ستا باچایي ختموي خو صحیح خبره داسې ده چې د مصر باچایي چې ده نو دا به بني اسرائیلو کې به یو کس راوچتېږي او د فرعون دا باچایي چې ده نو دا به ختموي په دې بني اسرائیلو کې به یو کس لکه په مصر کې راوچتېږي او فرعون باچایي چې ده نو دا به ختموي که نه د اسماعیل نه سوري اسرائیل د لاسو به دا باچایي به ختمیږي لکه دا په دې دغه باندې به د بني اسرائیلو دا هلکان به په دې وجه باندې وجنله چې دوی وی چې لکه د بني اسرائیلو دا نسل چې کم دی دا ختم شي که یریدل که نه چې دوی کې هغه کس چېرته زما په دور کې را پیدا نه شي او زما باچایي ختمه نه کړي یذبحون او ذبح کول به ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به پرېښودلې نساءکم ښځې ستاسو لکه جینکۍ چې دي هغه به یې پرېښودلې ژوندی او هلکان چې به پیدا شو نو هغه به یې ماشومانان به یې دغه کوله حلالول به یې که نه ذبح کول به یې مړه کول به یې وفي ذلکم او په دې کې ستاسو دپاره بلاون
امتحان دی من ربکم د رب ستاسو د طرفه عظیم ډیر لوی زی په تفسیر کې راغلی دي چې دوی به لکه هر کال به لکه الکان چې به پیدا شو هر کال که نه هغه به مړه کول به خو بیا لکه وروسته دوی داسې کار وکړو چې یو کال والا ماشومان به یې جمدي پرېښودل هلکان او یو کال والا چې به بل کال والا چې به هغه به یې ذبح کوله نو د موسی علیه السلام چې په کم کال پیدا شولو نو په هغې کال کې لکه هلکان به یې حلالوله دا قصه به مخکې بیا راشي لکه موسی علیه السلام چې دی نو دا خپل مور بیا په یو بکسه کې دغه کو او یو دریاب کې واچولو که نه بحر قلزم لکه مخکې بیا د دغه راشي او دې دور کې د موسی علیه السلام لکه بل ورور چې د موسی علیه السلام نه مخکې پیدا شوی و د نه مشر هارون علیه السلام چې هغه هم الله پاک پیغمبري ورکړي وه که نه هغه په هغې دور کې پیدا شوی چې په کم دور کې ماشومان په هغه سال کې پیدا شوی چې په کم سال کې ماشومان نه یې حلالوله نه یې مړه کول که نه نو الله رب العالمین وایي چې په دې کې ستاسو لپاره یو غټ امتحان و اوس ورته الله پاک خپل یو بل نعمت چې دی نو هغه ورته ذکر کوي دی کې وإذ فرقنا او کله چې ما جدا کړله یا اوشلوله بکم په تاسو باندې البحر دریاب وإذ فرقنا کله چې کولاو کړه یا اوشلوله بکم البحر په تاسو باندې دریاب فانجیناکم پس نجات می در کو تاسو ته واغرقنا او غرق کړله ما آل فرعون د فرعونیانو آل دغه هغې ته فرعونیانو آل چې دی نو دې ته قبطیه قبیله قبطیه قبطیه هغې ټولې غرق کړه وانتم او تاسو تنظرون قتلم لکه تاسو قتل چې دوی په کوم وخت کې ما غرقوله په دې کې د موسی علیه السلام چې کله دغه شو نبي شولو نو دا دغه ته وی فرعون ته لکه فرعون به په بني اسرائیلو باندې ډېر زیات ظلمونه کوله قسم قسم کارونه به یې پې کول او مختلف دا ګران او دا دغه به یې پې کول او مطلب هغوی له به یې معاوضه هم نه ورکوله پیسې میسې دا به یې وله نه ورکولې قسم ظلمونه به یې پې کوله نو موسی علیه السلام ورته وی چې دا قوم چې دی نو دا زما سره پرېږده وه که نه نو فرعون چې دی نو لکه ده ورسره نه پرېښودل خو چې بیا یې وکتله چې دا خلک ورو مسلمانېږي نو فرعون ورته ویل زه صحیح ده د موسی علیه السلام ته ویل چې ته بني اسرائیل چې دی نو دا ځان سره واخله او لاړ شه نو چې کله هغه بني اسرائیل د ځان سره روان کړه روان شول او لاړلو نو دا فرعون له دغه وخت سوچ ورغی چې لکه دا خو ما نه غټه غلطي وشوله نو فرعونیان چې دي نو دوی پسې شاته ورپسې شوه په دغې لښکر پسې خپل لښکر یې ورپسې کړلو نو چې کله دغې دریاب ته ورسېدله دا موسی علیه السلام او دا قوم یې که نه چې دا ور ورسېدو نو هغه دریاب لکه باره دا خو باره قبیلې وې که نه نو باره زګي کې لکه داسې هغه خپله همسه یې دغه کړه د الله حکم ورته وشو او 12 لارې جوړې شولې په دې باندې دا بني اسرائیل دوی ټول واوړېدله نو چې دوی څنګه واوړېدل نو په هغې کې لکه دا فرعون راورسېدو نو د دې خپل دغه ته وی چې قوم ته وی چې لکه دا زما دپاره الله لاره جوړه کړه که نه دا لاره لکه زما دپاره جوړه شو نو چې دوی څنګه د دغه ته راوختل او الله پاک دوی اوبه راویستلې او ټول یې غرق کړله دغه دریاب چې نو دا بحر قلزم و که نه دغه دریاب دی چې موسی علیه السلام پکې خپل مور په بکسه کې بند کړی و اچولی و هغه یې نه و ډوب کړی هغه یې نه و وړی او فرعونیان چې دي دوی ډوب کړله دوی الله پاک چې دی نو د دوی د سرکشۍ په وجه باندې دوی غرق کړله وانتم تنظرون او تاسو ورته کتله دونه پوره ده بس په لږ څه ووایو
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، اذکرو یاد کئی، نعمتی اللتی نعمتنا زما هغا، انعمتو چې انعام می کړیو، علیکم پتاسو باندې، وانی او یقینا ما فضلتکم فضیلت می در کو تاسو ته، علی العالمین پټول عالمین باندې، واتقو یریږئ یومن د هغې ورځې نه، لا تجزي چې نه به ادا کیږي، نفسا یو نفس، عن نفس د بل نفس، شیئا سا، ولا یقبلو او نه به قبلیږي، منها ردوینا، شفاعتن سفارش، ولا یؤخذو او نه به ادا کولی شي، ولا یؤخذو او نه به ادا کوي، منها ردوینا، عدل سمعاوضه، مطلب سا معاوضه به دوی نشي ادا کولی په هغه ورځ باندې، ولا هم ینصرون او نه به دوی څوک مددګاري، نه به دوی مدد کېدی شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کله چې ما نجات درکو تاسو له، من آل فرعون د آل فرعون نه، یسومونکم چې در رسول به تاسو ته، سوء العذاب ډېر سخت عذاب، مطلب لکه سخت عذاب داسې چې لکه بچي به یې وله دغه کوله که نه، ډېر لکه دردولی عذاب، یذبحون او ذبح کول به ابناءکم زامن ستاسو، ویستحیون او ژوندی به یې پرېښودلی، نساءکم چې نکۍ ستاسو، ښځې ستاسو، ماشومان یې که نه، وفي ذلکم او په دې کې ستاسو دپاره بلاؤن امتحان دی، من ربکم د رب ستاسو د طرفه، عظیم ډېر لوی. وَإِذْ فرقنا او کله چې جدا کړو مونږه، بکم البحر په تاسو باندې دریاب، فانجیناکم پس غرق مو کړله، فانجیناکم پس نجات مو درکو تاسو ته، واغرقنا او غرق کړله مونږه آل فرعون، آل فرعون فرعونیان که نه، وانتم او تاسو تنظرون دوی ته کتله. بس دونه پوره ده. صدق الله العظیم. فی امان الله.